پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې سلمان فارسي رضی الله تعالی عنہ ډېر خوشاله راغی رسول الله ټولو بوټو میوې کړي دي خو دوو نه دي کړي. پیغمبر علیه السلام وایي دې دوو کې څه چل دی ولې؟ نو عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړ رسول الله وایي دا دوه ما کړي دي ښه دا تا کړي دي. پیغمبر کار وکړه وایي ماله په دې ځمکه کې 300 بوټي د کجورو وکړه یو شرط کېښود څه وایي 300 بوټي راله وکړه او بیا ورسره بل شرط مې دا دی چې دا 300 بوټي غټ شي او دا کجوري وکړي میوه وکړي نو اله به دې ازادومه او ورته بل وی دویم شرط مې دا دی وایي چې 40 اوقې چې دومره سره زر راوړي نو ازادوم په دې ته ډېر خپه راغی پریشان و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي رسول الله وایي مالک خو مې داسې شرط کېښودو چې زه به یې پوره نه کړم. پیغمبر علیه السلام وایي ولې سلمانه ولې؟ وایي هغه وایي چې 300 راله بوټي وکړه بوټي م خپل راوړه نو چا ته ووامه او بیا چې دا 300 لوی شي او بیا میوې ونیسي نو هله به دې ازادوم. د رسول الله په دې منځ کې خو به ډېره زمانه تېره شوې وي. پیغمبر علیه السلام وایي ورشه مالک ته دې وایه چې خبره پخه ده کوم داسې. پیغمبر علیه السلام ته دې وایي څنګه کې؟ پیغمبر علیه السلام وایي الله به دې تنظیم کوي. وایي ورشه مالک ته وایه چې پټۍ وښایه ځایونه وښایه او سوري وکنه ته ورشه دا کار وکړه. انصارو ته وایي سلمان بوټي غواړي و چې کوم بوټي غواړي د خپل وس مطابق دله بوټي ورکوي. نو انصار خو داسې خلک و هغوی خو د رسول الله په وینا باندې هر څه قربانول. هر صحابي لاړ د چا څوک 2 بوټي راوړي څوک 10 راوړي څوک 20 راوړي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته 300 بوټي برابر کړل. پیغمبر علیه سلمان فارسي رضی الله تعالی عنہ تللی دی سوري یې وکنستل په پټي کې 300 او سلمان فارسي رضی الله تعالی عنہ راغی رسول الله مبارک پسې وی راشي سوري مې وکنستېدل. پیغمبر علیه السلام لاړو او بوټي په خپله باندې رالي. د مسلمان ګورې د پیغمبر علیه السلام په زړه کې دومره عظمت دی او د ملګرو په خپله د کجورې بوټي راخلي او په ځمکه کې نالکۍ او کري 300 بوټي رسول الله مبارک وکرل. او بیا د پیغمبر علیه السلام معجزې ته ګوره چې کجوري ډېر پس میوه کوي اوم په هغه کال کې دنه کجوري وکړلې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې سلمان فارسي رضی الله تعالی عنہ ډېر خوشاله راغی رسول الله ټولو بوټو میوې کړي دي خو دوو نه دي کړي. پیغمبر علیه السلام وایي دې دوو کې څه چل دی ولې؟ نو عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړ رسول الله وایي دا دوه ما کړي دي ښه دا تا کړي دي. پیغمبر علیه السلام بیا لاړ هغه 2 بوټي وباسل او 2 نور وکرل او هغه 2 بوټو هغه 2 خو زمو ټیم تیر شوی و دا 2 بوټي چې څنګه وکرل هغه بوټو سره برغه میوه دا د پیغمبر علیه السلام معجزه وه. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د چا سره رالیږلي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دله ورکړه وایي سلمانه ورشه مالک له دې دا ووړه. پیغمبر علیه السلام وایي دې ورته وایي دا خو لږ دي وایي الله به دې بندوبست کوي د دې چرګې دا ګی عمره سرو دومره پیغمبر علیه السلام به مال لګاو بس. نو چې دی لاړه مالک ته ویې تله د دې خوا کولې کېښودل هغه چې څومره د هغه 40 اوقې یادې کړې وې د هغې نه څه شو هغه برابر شو وایي زه ته مې آزاد کړلې. دی راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ډېر خوشحاله او کېناستي دو. بیا وروسته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ملګرتیا کې بله جهادونه یې کړي دي او یو پیره جنګ خندق راغی مکې مکرمې والا په مدینه حمله کوله